بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شاهجان افریدي دی او زه سی او یم د ګلوبل اسلامیک تکافل. د نه مخکې افریدي میډیکل کمپلیکس زموږ یو هاسپیټل دی، پېښور میډیکل کمپلیکس، او تقریبا د 2014-15 نه موږ د هیلث سره ریلیټ کار کوو. ګلوبل اسلامیک تکافل موږ چې کوم انشورنس کمپني ده دا موږ مخکې په دوبۍ کې رجسټر کړه او اوس هم پاکستان کې رجسټر کړله. موږ په هیلث باندې کار کوو. په ټوله دنیا کې که تاسو وګورئ هیلث انشورنس شته پکې، خو موږ چې کوم هیلث انشورنس دی هغه نور نه مختلف دی. دا سوشل انشورنس دی، یا تاسو دا ویلی شئ چې دا د خیر ښېګړه دی. هغه خلک چې کوم خپل علاج نشي کولی یا په صحت کارډ کې هغه بیماري شامل نه دي، نو موږ په دې ګلوبل اسلامیک تکافل څانګه لاندې خپل صحت کارډ ورکوو. په هغه کې 3 کیټګري دي، په هغه کې مختلف علاجونه دي. او ټول نه ښه خبره پکې دا ده چې موږ سره په دې کې الخدمت فاونډیشن چې په ټوله دنیا کې د خدمت یو نوم دی، هغه هاسپیټل دی. په پینل کې زموږ سره افریدي میډیکل کمپلیکس دی، پېښور میډیکل کمپلیکس دی، او د یو شرعي ټیم دی چې هغه په شرعي اصولو باندې کار کوي. او دا موږ بالکل چې خپل بورډ نه پاس کړی چې دا 100% اسلامي دی او په دې کې د سودي یو سیسټم نشته. نور چا پسې موږ خبرې کول مناسب نه ګڼم زه، خو دا دی چې په دې کې 2 قسمه کمپنیانې وي، یو تکافل دی، یو انشورنس دی. نو دا انشورنس کمپني نه ده بلکې تکافل ده. او داسې نور کمپنیانې هم په پاکستان کې شته، په ټوله دنیا کې شته چې هغه د سود نه پاکې دي. همدغه شانتې موږ د کمپني د سود نه پاکه ده. او د موږ زیات کوشش ټول په صحت باندې دی چې موږ د خپلې سیمې، که هغه د افغانستان خلک دي، که هغه د قبایلي خلک دي، که هغه د پښتونخوا دي، چې موږ د دوی خدمت وکړو. په دې کې موږ سره 3 کیټګري دي. یو پکې موږ سره ډایمنډ چې په هغه کې 50,000 روپۍ دي، یو زموږ سره ګولډ دی چې په هغه کې 40,000 دي، یو زموږ سره سلور دی پیکج دی چې په هغه کې 30,000 روپۍ دي. او دا د یو کال دپاره دي. او په دې کې به د هغه مثلا یو کس دی، د هغه کور والا ښځه، د هغه ماشومان په دې کې فری علاج به کېږي، او پی ډي به پکې فری وي. په ټوله دنیا کې په انشورنس کمپني کې او پی ډي فری نشته، دا صرف د موږ دی صحت کارډ دی چې په دې کې او پی ډي فری دی. موږ مقصد دا دی چې روغ خلک راشي او خپل چیک اپ وکړي. اکثر بیماران هاسپیټل ته راشي چې هغه شوګر های شوی وي یا بی پي پیشنټ وي یا نور مسلې ورته جوړې وي، نو بیا انسان ډېر علاج وکړي خو واپس چونکې خپل حالت ورته نه راځي. دې وجې نه موږ دا کوشش کړی دی چې او پی ډي فری کړو، نو خلک په ماهانه چیک اپ کوي او په هغه کې به دوی ته پته لګي چې ما صحت څنګه دی. موږ چې کوم پریمیم ایښی دی دا ډېر زیات کم دی. هغه خلک چې په سعودي عرب کې دي، دوبۍ کې دي، قطر کې دي، او د هغوی سره دا سوچ وي چې په خیبر پښتونخوا کې په کلي کې زما ښځه پاتې او ماشومان مې پاتې، هغوی د صحت په څه کېږي، نو هغوی دپاره دا ډېر زیات کم پیکج دی. که په افغانستان کې کوم خلک دي هغوی دپاره، یا نور اورسیز دي، یا په یورپ امریکا کې دي، نو دا د نشت برابر دي. دویم خبره زه دا هم کول غواړم چې فار اگزامپل یو کس وایي چې زه بیمار نه شوم، ما پریمیم واخیستو، نو ستا پیسې په یو بل مجبوره کس په لګي، ځکه چې په پښتو کې دې ته بالند راوایي چې ډېر خلک را سره راجمع شي، شریکه یو کار وکړي، نو په کلي کې موږ دې ته بالند راوایو. په مختلفو زبانونو کې ورته نور څه وایي، خو چونکې موږ په خپله علاقایي زبان کې دې ته بالند راوایي چې خلک راجمع شي او د یو بل سره هیلپ مدد وکړي. چې کوم خلک د موږ سره بهر نه کوي، که هغه صرف د پاکستان دپاره کوي، همدغه پیکج دی. که هغه د پاکستان دپاره نه کوي، هغه یې چې زه په دوبۍ کې په علاج وکړم، سعودي عرب کې هم په وکړم، قطر کې هم په وکړم، یا په افغانستان کابل کې هم خپل علاج وکړم، او بیا ری انشورنس ته هلته مختلفو کمپنیانو دي، هغو سره موږ اګریمنټ دی چې موږ هغو ته ری انشورنس ورکوو. نو زیات یې موږ فوکس په خیبر پښتونخوا باندې دی چې کوم خلک دلته کې وي. دویم دا هم دی چې بهر علاجونه ډېر ښه دي، خو د موږ خلک پښتانه سپیشلي په خپل وطن کې خوشحاله چې دلته علاج وشي، د ډاکټر سره په خپله ژبه کې خبرې وکړي. او اکثر موږ وګورو په د خلیج ممالک کې، که سعودي عرب ده، که دوبۍ ده، که قطر دی، بحرین دی، یا قطر کویت دی، د هغه ځایونو مسافر واپس راځي چې کله بیمار شي چې یاره زه به پېښور کې علاج وکړم، دلته ښه ډاکټران دي. نو د دې وجې نه موږ زیات فوکس په خیبر پښتونخوا باندې کړی دی، او دا کوشش هم دی چې دلته کې موږ خلک فیسیلیټیټ کړو. موږ بالکل په خیبر پښتونخوا کې موږ 18 پروجیکټس دي، په دې کې هاوسنګ پروجیکټ هم شته، په دې کې موږ کمرشل پروجیکټ هم شته دی. دویم خبره دا وه چې لکه اوس موږ 2 هاسپیټل دي، که موږ یو نوم ورکړو نو بیا به خلکو ته دا پته نه لګي چې یاره دا ډاکټر په کوم هاسپیټل کې ناست دی.
نو د دې وجې نه پېښور میډیکل کمپلیکس موږ ځان له نومېښی افریدي میډیکل کمپلیکس موږ ځان له ایښی ځکه چې په یوه ښار کې دواړه دي داسې موږ کوم کمرشل پروجیکټس دي هغه په یوه علاقه کې دي لکه حیات ټول پلازې سره زموږ 4 پروجیکټس دي نو که هغو ته موږ یو نوم ورکړو بیا به خلکو ته دا پته نه لګي چې دا کوم یو پروجیکټ دی د دې نه علاوه هیلث یا ګلوبل اسلامک تکافل دا موږ بالکل بزنس نه دی ګڼلی موږ صرف د انسانیت د خدمت لپاره په دې کې کار کوو او انشاءالله دا موږ ایمان دی چې په دې باندې الله تعالی موږ ته په دې دنیا هم عزت راکړی په آخرت کې هم دې بدلې راکوي صحت یې موږ کاروبار نه دی انشاءالله زموږ کاروبار کنسټرکشن دی زموږ کاروبار پراپرټي دی هاسپیټل زموږ د انسانیت خدمت دی انشاءالله دا به